الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فمخکې رکوع کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیان شو. وصلی الله رب العالمین په دې آیاتونو کې هم د عقیدې د توحید دلایل عقلیه ذکر کړي. الله جل شانه تاسو کې بعض ته په بعض باندې فضیلت درکړي، بعض مولا دي او بعض داغه غلام دي، مالک او مملوک تاسو کې جوړ کړی دي. یا تفسیر جلالین لیکي چې بعض ته بعض باندې فضیلت پر رزق کې، بعض مالدار دي او بعضی غریبانان دي. نو تاسو مالدار او غریبانان، مولا او غلام دا برابر ندي. نو تاسو د الله سره څنګه دا معبودان باطله د خپل بوتان برابر وي؟ الله پاک تاسو جوړي پیدا کړی، اولاد درکړي دي، بیا هم د الله ناشکری کوي او بیا تاسو عبادت کوي د داسې بوتانو چې هیڅ قسم فایده پکې نشته. او بیا الله پاک د شرک د تردید د پاره دو مثال ذکر کړي. یو مثال الله پاک ذکر کړي، یو غلام داسې چې هغه د چا دی خو په څه باندې نه پوهېږي. داسې غلام دی چې څه فایده پکې نشته، او بل داسې غلام دی چې هغه ستاسو د کار روزګار دی. آیا دا کار روزګار والا غلام او دا بې فایدې غلام تاسو برابروئ؟ دا برابر نه دي. ستاسو دا بوتان دا د هیڅ فایدې نه دي، او رب العالمین ستاسو د تمام نظام بادشاہ، ستاسو د رزق مالک، آیا دا برابر دي؟ یو مثال داري. دې مثال داري، یو غلام دی چې د یو سړي دی، او بین غلام دی چې هغه د دوه کسانو په شریکه دی. نه مثال بلکې عفوا مثال دا دی، دویم دوه کسان دي، یو غلام دی ګونګا دی، د مولا د پاره مکمل بوج دی. نو آیا دا مولا دا خپل غلام ځان سره برابرول غواړي؟ دا برابري چې چرتم دا غلام زی نو دې د خیر کار نه کوي، دا په مولا باندې بوج دی. آیا دا د دې مولا د خپل ځان سره برابر کړی دی؟ دا مثال هغه بت دی. او دیم مثال چې هغه یو غلام د یو سړي وي او هغه برابر وي د خیر ښېګړې مالکي، خیر ښېګړه د خپل مولا ته رسوي، دا د مولا د پاره بوج نه وي. اوس د کافرانو خدایان دي، هیڅ قسم فایدې مالکان نه دي. آیا دغه خدایان چې د فایدې مالکان نه دي او یو رب العالمین چې هغه د نیکۍ حکم کوي، آیا دا برابر دي؟ هیڅکله دا برابر نه دي. نو فرمایي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله پاک فضیلت درکړي بعض ستاسو او بعض باندې پر رزق کې. فمن الذين فضلوا براد، پس نه دي کسان فضلوا چې هغه ته فضیلت ورکړي شي په مال باندې، براد دي رزقهم على ما ملكت ايمانهم، شریکون کې خپل رزق لرا دی على ما ملكت پاغ غلامانو باندې چې مالکان دي د دوی خلاص انداغي، فهم فی سواء، پس دوی پاغي کې برابر شي، دوی ځان سره دانه شریکان کوي. افبنعمت الله یجحدون، په نعمت د الله باندې تاسو دوی انکار کوي. والله جعل لكم من انفسكم، الله پاک آزاد ته چې پیدا کړی تاسو نفسو د پاره، جعل ګرځول لكم تاسو د پاره من انفسكم تاسو نفسو ازواجا بیان، وجعل لكم من ازواجكم، او ګرځول تاسو د بیان نه بنی نظامن وحفظه ونوسی، ورزقكم من الطيبات، والله پاک رزق ترکی تاسو پاک،
افبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون ايو باطل باندې یقین ساتي او په نعمت د الله پاک باندې انکار کوي ويعبدون من دون الله دی عبادت کی سوا د الله ما د خدایان لا لهم رزقا چې مالکان دي د پاره د رزق من السماء اسمانون ولا د زمکونه شي اند یسیز ولا استطيعون او نه طاقت لري فلا تضربوا لله الامثال پس تاسو بیان د الله لپاره مثالنا ان الله يعلم انتم لا تعلمون بشك الله پاک فيك وحال تاسو نه فيك ضرب الله مثلا الله پاک بیان یو مثال عبدا د غلام مملوکن چې د چاوي لا يقدر على شيء چې دی قادر نه پیسې باندې ومن او باغ رزقنا من رزقا حسنا چې موږ ورکړو هغه ته خیر سره فهو ينفقو دي خرج کوي منو دا غي سرن په پټو جان او پخکارا هل یستون دا دواړه برابر دي یو غلام چې په خپل ځان لمسنش پیدا کول بل غلام چې ځان لم پیدا کوي خلق باندې خرچي کوي آیا برابر دي هل یستون دا برابر دي الحمدلله ته صفات خاص د الله لپاره دي بل اکثر علم لك اکثر دنیا نه پیږي وضرب الله مثل رجلين احدهما ابكم او الله پاک بیان یو مثال د دوه کسانو او احدهما چې یو پکې ګونګي وي احدهما یو د دې دوه ابكم ګونګي لا يقدر على شيء چې قادر نه پیسې باندې هو کل على مولو او دې بوجي په خپل مولا باندې اينما يوجهه كم طرف تم چریزي لا ياتي بخير دي بخير باندې راتګ نه کی هل يستوي هو آیا دې برابر دي ومن اواسوک یأمر بالعدل چا حکم کوي د انصاف او علی صراط مستقیم دی په خپل پنه غلار باندې وي آیا دا دواړه برابر دي دا بکسان دا اس کله برابر نه دي ولله غیب السماوات والارض وما امر ساعه الا كلمح البصر او هو اقرب عمر کې رکوع کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیان شو پدې کې الله پاک د توحید دلایل عقلیه ذکر کی پدې رکوع کې د الله پاک د پاره علم غیب ذکر کی د الله جل شانو انعامات چې تاسو د پاره الله رب العالمین د سترګو د غوګونو د زړه طاقت پیدا کړی دی بیا د الله پاک د توحید دلیل عقلی فضایی ذکر کی چې په هوا کې د مارغان الوزی دا یو الله یې ساري کړی د غرزیدونه بیا انعامات چې تاسو د پاره کورونه جوړ کړی دي کورونه نعمت د باندې کړی دي د سارونه تازان د پاره خیمه ترپالونه جوړوي ګرمي یخنه کې په وخت د جنگ کې تاسو په کار راځي د سارو تاسو د پیدا شو بل بعض سيزونه الله پاک تاسو د پاره د سوري د پیدا کړي لکه اون دي او په غرونو کې غارونه دي چې تاسو د پاره الله پاک د انعامات کړی دي نو بیا دغه ذات تاسو ولې نه فرمانی کو نو فرمایي ولله غیب السماوات والارض خاص الله لپاره غیب د اسمانو د زمکو جمع امر ساعت الا كلمح البصر او ندی کار د قیامت درات الا كلمح البصر مگر د سترګې درب پشان او هو اقرب یاد دینم آسان او نزدې قیامت دومره آسان دی الله تعالی ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک پر څه باندې قادر دی والله اخرجكم من بطون امهاتكم الله پاک تاسو راوستي د بندو د ګډونه لا تعلمون شيئا تاسو په سبا دم نه پیری وجعل لكم السمع والابصار والافئده والله پاک پیدا کړی د پاره د غوګونو د سترګو د زړه طاقت لعلكم تشکرون د پاره تاسو شکر ادا کړئ علم دین پیږي اله تیرې اي دین ګوري مارغانو ته مسخرات فی جو السماء چې دا تابع دي په فضا د اسمان کې ما يمسكن الا الله نبندي د غرزيدون دير مگر يو الله ان في ذلك الايات لقوم يؤمنون يقينا پدې کې خامخا د قوم د پرځ ایمان لري والله جعل لكم من بيوتكم سكنا او الله پاک ذات چې ګرځولي ستاسو د پاره ذکرنا سكنا زید آرام وجعل لكم من جلود الانعام او ګرځولي ستاسو د پاره د سرمنو من جلود الانعام د سارو د سرمن بيوتن کورونا لکه ترپال تستخفونا چې تاسو هغه کمزوري غني یوم ځوانکم په وخت د سفر کې آسان غني او یوم اقامتکم په وخت د اقامت کې او من الصاف او د دې د وړینا او بار د وختون او اشعارها اسواف د ګډ وړي او بار د اوخان وختو او اشعارها او د عام سارو وختو اثاثا سرمایا
ومتاعا او سامان الهی تر دیو نیټه پوری والله جعل لكم مما خلق ظلالا او الله پاک ګرځول استاد په دا غسج پیدا کړی ظلالا سوري وجعل لكم من الجبال اكنانا الله پاک ګرځول استاد په دا غرونه غارونه وجعل لكم سرابيل او ګرځول استاد لپاره کمیسونه تقيكم الحر چې بچی تاسو د ګرمینا او سرابيل تقيكم باسكم او داسې کمیسونه زری چې تاسو بچی دا باسکم په وخت د جنگ کې کذالکم دارنګي یتم نعمت الله پاک پر کې خپل نعمت علیکم پتاسو لعلکم تسلمون د پاره د چې تاسو مسلمانان شي فین تولوا کچره تاسو مخاله فینما علیک البلاغ المبین فزقین پتا باندې پیغمبر علیه السلام رسول د دین کار دي یعرفون نعمت الله دی پیجری نعمت د الله پاک ثم ينکرون غاتین انکار کی وخت هم کافر اکثر د دې کافران ويوم نبعث من كل امه شهيدا فمخکې رکوع کې د الله جل شانو انعامات ذکر شو هغه سره تردید د شرک شو اوس په دې رکوع کې الله پاک تردید د شرک کوي په دې رکوع کې الله پاک د قیامت حال ذکر کوي چې کله د قیامت ورځ شي د امت نه بغوا پاسي د خپل امت خلاف بغواهي ورکي پیغمبران چې کوم مجرمان د هغه خلاف خو ظالمان په دې ورځ باندې ډېر زیات سخت د دې باندې عذابونه هیڅ قسم سپکواله بنکیږي د مشرکان رسوایی بوشي قیامت پر ورځ باندې الله سره صلح کول غواړي لیکن الله پاک باندې سره صلح نه کوي نه به معاف کوي او بیا چې کله قیامت پر ورځ باندې پیغمبران د خپل امتونو په باره کې گواهی ورکړي نو نبی علیہ السلام به د پیغمبرانو په حق کې گواهی ورکړي او بیا د قران کریم فضیلت الله ذکر کوي فرمایي ويوم نبعث يدك ورچمون براپور تک من كل امه دار امه شهيدا غوا ثم لا يؤذن للذين كفروا باجازه نشور كل كافرون تا ولا هم يستعتبون اجازت بنشور كل کسانت چغي کافران دي ولا هم يستعتبون او نبا دوی ته موقع د عذر ورکړي شي چې الله پاک ته رجوع وکړي او الله پاک رضا کړي واذا الذين ظلموا العذاب ورکړي چې ویني ظالمان عذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون پس پک بنکلی شي د دې د عذاب نه بدی ته مهلت ورکړي شي واذا الذين اشركوا کرچې وینا کسان چې مشرکان دي شرکا خپل خدایان قالوا ذا کافران بوي ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين اے رب زمونږ د اعظم خدایان دي كنا ندعو من دونك چې موږ عبادت کو سواستا فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون پس دا معبودان به واپس کی دي ته وینا چې بشک تاسو دروغجن وي زموږ عبادت ماړو کړی نه دي والقوا الى الله يوم السلام او دی بوغر جل پاک ته په اور باندې صلح وذلان ما كان يفترون او غیب بشر بنا سجدي د ځان نکم جوړ کړی الذين كفروا کسان چې کافران وصدوا عن سبيل الله او دی من کړی دا الله پاک نه زیدنا عذابا فوق العذاب ما كان يفسدون من زیات کړي د پر عذاب د پاس عذاب پس د فساد د دوی چې د په دنیا کې کړي ويوم يذك اورنا فاطم كل امه شهيدا چې موږ راپورته کړه په كل امه شهيدا پر امت کې گواه عليهم فدوی باندې من انفسهم د دوی د قومنا د دوی د نسبوننا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء امراول پیغمبر السلام استا تا براول د دې پیغمبرانو په حق کې د دې د امتونو په خلاف باندې گواه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا او نازل کړی پتا باندې قران تبیان چې دا بیان دی لكل شی دار سیز د پاره هدن او هدایت او رحمت او رحمت او بشرا للمسلمین او زیر دی د پاره د مؤمنانو ان الله یامر بالعدل والاحسان پمخکې رکوع کې صداقت د قران کریم بیان شو اوس په دې رکوع کې صداقت د قران کریم او آداب د قران کریم الله پاک ذکر کوي الله جل شانه په دې رکوع کې د عدل حکم فرمایي او د صدقې ورکول حکم فرمایي د ګناه د بی حیاي نه منع فرمایي او د وعده د پوره کول حکم فرمایي تاسو خپل وعده پوره کړئ او یو زنانه
چې هغې به ټوله ورځ ځان ته د وړۍ نه پړي جوړ کړ، سپنسي به یې جوړ کړ او بیا به ماښام هغه کلاول ټول ژوند ځان نه په دې باندې ضایع کړو. الله پاک فرمایي چې تاسو داسې مه کوئ چې معاهده مو کړه نو معاهده ماتوئ مه لکه دې ښځې د دې پړو دا سر ته رسوئ. مشرکانو کافرانو به یوې قبیلې د بلې سره معاهده وکړه، خو چې کله به د دې قبیلې نه فایده موندله معاهده به وکړه، فایده به نه وه، د بلې قبیلې سره بیا معاهده وکړه دپاره دې چې ډېر مال حاصل کړي. او بیا الله جل شانه د واده خلافې سزا ذکر کوي. بیا الله پاک د دنیا زندگی او د آخرت زندگی ذکر کوي چې د دنیا هر څه ختمېږي او د آخرت دا باقی دي. بیا د اعمالو مساوات ذکر کېږي چې نارینه د که زنانه د نیک اعمالو بدله ورته یو شان ملاویږي. بیا د قرآن کریم د تلاوت طریقه ذکر کړي، آداب قرآن تلاوت کې اعوذ بالله وایي. او بیا د اولیاء الله د نیکانو خلقو صفت او د شیطان د ملګرو حالت ذکر کیږي. نو فرمایي ان الله یأمر بالعدل والاحسان، بشک الله حکم کوي د عدل او د احسان د نیکي. عدل نه مراد انصاف دی، عقیده د توحید ده. والاحسان احسان نه مراد ادا کول د فرایض او د عباداتو دي. و ایتاء ذی القربى، او الله پاک حکم کوي د ورکړې د رشتہ دارانو ته. وینهى عن الفحشاء والمنکر، او الله پاک منع فرمایي الفحشاء د بے حیايي د کارنا، والمنکر د ګناه کارنا، والبغي د ظلمنا. یعظکم لعلکم تذکرون، الله پاک تاسو حکم کوي د پاره دي تاسو نصیحت حاصل کړئ. واوفوا بعهد الله، او تاسو پرواله کوي د خپل وعده چې الله سره مو کړی دا اذا عهدتم کړی چې تاسو کړی دا. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، او تاسو ماتوي قسمونه پس د مضبوطولو. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، او پتاقی سر الله پاک ګرځولې تاسو الله پاک یا او پتاقی سر تاسو ګرځولې الله پاک علیکم پخپل ځانونو باندې کفیلن ذمہ دار په وخت د وادي کولو تاسو الله گوا کړی. ان الله يعلم ما تفعلون، بشک الله پاک پیږي پسا چې تاسو کوي. ولا تكونوا تاسو مکیږئ کلتی پشان داغه خزي نقدت غزلها، چې دا پړی خپل راسه من بعد قوت انکاتا، پس د مضبوطې دون ټوټه ټوټه اولې جوړ کی سحر نمازګر پورې سارے بیاس پړی. تتخذون ايمانکم دخلا بینکم، تاسو نه خپل قسمونه په خپل منځ کې دخلا بینکم ذریعہ د فساد په خپل منځ کې. ان تكون امه اربع من امه، د پاره دي چې شي یو امت یو جماعت اربع ډیر مالدار من امه د بل امتنا، یو جماعت د بل جماعت په مالدارې باندې د خپل قسم نه ماتوي. انما یبلوکم الله بی، بشک الله پاک امتحان کی پتا سو باندې په پورا کولو د وعده باندې. وليبينن لكم يوم القيامه، او خامخ الله پاک به بیان کی تاسو پر د قیامت ما وسکنتم فی تختلفون، چې تاسو په اختلاف کوي. ولو شاء الله کتره الله پاک لجعلكم امه واحده، خامخا به تاسو ګرځولي امت. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لیکن الله پاک گمراه کی چاته چوغړی دایت کی چاته چوغړی. ولا تسالون عما كنتم تعملون، او خامخا به تاسو ته تاسو کی تاسو عمل بارک به تاسو کول شي. ولا تتخذوا ايمانكم، تاسو مگر ذوی خپل قسمونه دخلن بینکم په خپل منځ کې ذریعہ د فساد او د دوکي. فتزل قدم بعد ثبوتها، ورنو بخویږي یو قدم پس د مضبوطېدو په دنیا کې وته دوکو تاسو به سکی عذاب السوء عذاب بما صددتم عن سبيل الله، پس دا کار چې تاسو بندول خلق د الله د لارې نه. ولکم عذاب عظیم، صاد پاره به عذاب لوی په آخرت کې. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، تاسو ماخلی په عهد مت الله پاک باندې ثمنا قليلا، کم قیمت کم. انما عند الله، بشک وعده الله پاک سره.
هو خیر لکم ساز پارا بہتر انما عند الله بشک پنځ الله پاک هو خیر لکم ساز پارا بہتر دین کنتم لا تعلمون کہ چر تاسو پیږي یعنی که تاسو وعده پورا کړو نو چې الله پاک سره د ساز پارا ډیر زیات بهتر دی په مقابل د دنیا د اشیاء کې ما عندكم ينفذ سجتا سر راټول ختميږي او ما عند الله باق او سجدا الله پاک سره د باقی نو تاسو سره د دنیا نعمتونه دي او د الله سره ثوابونه دي ولنجزين الذين صبروا خامخام بدلوا کسان چې صبر کړ اجر دوی بدله بیا سره ما کان يعملون په بهتر دا چې دي کوم کوي من عمل صالحا من ذکر چا عمل کو د نیکه د نارینو او انتا یا د زنانو وهو مؤمن حالدار چې دا مؤمن وي فلنحيينه حياة طيبه پس من بخامخا ورکو د تخیسته جون په دنیا کې حیاتا طیبه د نیکو اعمالو توفیق ورکو په دنیا کې ولنجزینهم اجرهم او خامخا بدلی ورکو دوی ته باحسن ما کان یعملون په بهتر دا کارونه چې دوی کوي فإذا قرأت القرآن پس کله چې تیر ادو کې قرآن کریم ته فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم پس اعوذ بالله وایا پناه غواړه په الله باندې شیطان مردود رټل شوی نه انه ليس له سلطان على الذين امنوا یقینا شان د خبردار نشته شیطان د پاره غلبه په مؤمنانو باندې پاکستان چې ایمان وروړي او ربي می توکلون په خپل باندې توکل کوي انما سلطان بشک غلبه شیطان الذين پاکستان باندې دا يتولون تجري من ساتي د شیطان سره والذين به مشركون دي په شیطان سره شریکان لټي واذا بدل آیه مکان آیه په مخکې رکوع کې د قران کریم د تلاوت آداب بیان شو اوس په دې رکوع کې د قران کریم په باره کې د مشرکان اعتراضات جواب ذکر کی قران کریم الله پاک نازل کړی د مشرکان د مکی وی د پیغمبر علیه السلام د ځان نه جوړ کړی الله پاک جواب کی چې د ځان نه نه جوړ کړی ما نازل کړی دي د جبرئیل علیه السلام په واسطه سره بیا د مشرکان کافرانو وی یو سړی دي چې داغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادی وی د قرآن زده کړی نبی علیہ السلام یو عیسائی غلام بلعام نومیو بلعام عیسائیو نبی علیہ السلام غلط دعوت د پاره لاړ نو مشرکان وی دا قرآن دی د دنس دکی بیا ممتوي الله پاک فرمایي چې د دې سړي جبه خو عربي نه ده د جبه خو عجمی ده ځکه د عبرانی جبه او دا قرآن دی عربی جبه کې نو دې دنه نه زده کړی یا حویتب یو غلامو د حویتب غلامو دا غنو عایش عجمیو مشرکو نبی علیہ السلام ولله دعوت ورکړ عایش مسلمان شروستو خو کافرانو وی چې دا پیغمبر علیہ السلام قرآن د عایش نه زده کوي یا یو رومی غلام عیسایو خپل نوم جبر نبی علیہ السلام هغه دعوت لورغه چې ایمان دعوت ورکي کافرانو وی دا قرآن دا پیغمبر علیہ السلام د دنه زکی الله فرمایي دا ټول دروغ وایي قرآن په عربی ژبه کې او دا خلک عجم دي نو د دې جواب الله پاک بیا الله جل شانه د مجرمانو کافرانو انجام ذکر کړي بیا چې څوک په الله باندې دروغ تړي دغه انجام ذکر کړي او بیا یو صحابي حضرت حسن رضی الله عنه د بیبي و سمیہ او د زوی عمار مشرکان او کافرانو د مکی په ډیر زیات ظلم کول دوی ته وی چې کلمه د کفر وایي حضرت یاسر او حضرت سمیہ خځه خاوند د کلمه د کفر نه انکار کو کافرانو شهیدان کو
او حضرت عمار رضی الله عنه کلمه د کفر د دې وړاندې وویله حالدار چې زړه مطمئنو خدا کافران نه ځان بچ کولو کلمه د کفر وویله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغ الله پاک آیاتون نازل کړ من کفر بالله من بعد ایمان الا من کره قلبه مطمئن بالایمان چې زړه مطمئن او د مجبورې په وخت کې د کفر کلمه وایي نو په د باندې ګناه نشته البته که چا ژوند د دنیا خوښ کا آخرت پرې خو د زړه نه کلمه د کفر ویل دا د انجام به جهنمي او بیا د مهاجرین او مجاهدین صفات الله بیانې نو فرمایي واذا بدلنا آیه هر کله چې موږ بدل یو آیت مکان آیت په ځای د بل باندې والله اعلم بما ينزل الله پاک پیږي پاس چې الله پاک نازل قالو اذا کافر انما انت تربيه بشکته د ځان جوړون کې د قران نه بلک اکثرهم لا يعلم بلک اکثر د دوی نه پیږي قل تو فرمایا نزله روح القدس نازل کړی دی د قران کریم لرا جبرئیل علیہ السلام من ربک صادر رب د طرف نه بالحق پاک باندې ليثبت الذين امنوا د پاره ثابت قدم کیا کسان چې مؤمنان دي او د هدایت دي وبشرا زیر دي للمسلمین مسلمانان د پاره د جنت د قران کریم ولقد نعلم بتاقي سر من في غنم يقولون بشك دي واي انما يعلمه بشر بشك خيد قران کریم لري پیغمبر علیہ السلام ته یو سړی لسان الذي جبداغ کس يلحدون اليه چې دا کافران د قران نسبت کې هغه ته عجمی دا وهذا لسان عربي مبين او دا قران کریم جب عربی کې عربی ښکار کې ان الذين لا يؤمنون بآيات الله یقینا کسان چې ایمان نه لري پایتون د الله باندې لا يهديهم الله الله پاک به توفیق د ایمان ورنکي ولو عذاب علیم د دې لپاره عذاب درناک انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله یقینا کسان چې دروغ نسبت کې الله پاک ته یقینا دروغ تړي الذين کسان لا يؤمنون بآيات الله چې ایمان نه لري د الله پاک په آیاتونو باندې اولئکم الکاذبون او دا کسان چې دوی دروغجن دي من کفر بالله من بعد ایمانی چا چې کفر کو په الله باندې پس د ایمان نه الا من کرا مگر هغه څوک چې باندې زور وکړي شي وقلبه مطمئن بالایمان او زړه د مطمئن په ایمان باندې ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلهم غضب من الله لیکن چا چې کلو کړ خپل سینا په کفر باندې په دی باندې ولكن من شرح لیکن د چا چې الله پاک کلو کړ بالکفر په کفر باندې صدرا سینا د زړه نه کفر قبول کو فعلهم غضب من الله پس په دی باندې غضب د الله پاک ته طرف نوي ولو عذاب عظیم د دې د پاره عذاب دی ذالک دا وعید به نو بشک دی چې صحب الحیات الدنیا الاخره دی خو کو ژوند دنیا په مقابله آخرت کې وان الله لا يهدي القوم الكافرين او بشک الله پاک هدایت نه کوي قوم ته چې کافران دي اولئک الذين طبع الله على قلوبهم دا کسان چې الله پاک مولا ګل دي په ځن باندې وسمع دي په غوګونو باندې او ابصار دي په سترګو باندې اولئکم الغافلون دا کسان چې دي غافلانه خبر دي لا جرم یقینی خبر دا انه فی الاخرة هم الخاسرون یقین دی په آخرت کې تاوانیان ثم ان ربک الذين هاجروا بیا بشک رب ستا چې کسان د پاره چې هجرت کړي من بعد ما فتنوا پزدن چې تکلیف ورکړي شو ثم جاهدوا بیا دي جهاد کو صبر دي صبر کو ان ربک من بعد لغفور رحیم یقین سارب چې پس د خامخا بخون کې مهربان یوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها پمخ رکو کی ذکر دا قیامت اس پدی رکو کی هم ذکر دا قیامت تھی اللہ جل شانہ دا قیامت پر سختی ذکر کی ہر یو نفس دا قیامت پر باندھی دا خپل عمل په باره کې الله پاک سره جګړه کوي ځان بخلاصي چې دا عذاب نه بچي بیا الله پاک
د یو کلی مثال ذکر کوي چې یو کلی والا خلک په امن باندې اوسېږي الله پاک ورته فراخ رزق ورکړي بیا د دې الله پاک د نعمتونو ناشکري کې الله پاک یو امتحان راولي عذاب پې راولي عذاب د لوږې او عذاب د یرې ځکه چې دوی د الله پاک د نعمتونو ناشکري وکړه دا د مکې والا خلکو د الله پاک وعید ذکر کوي مکه مکرمه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکذیب چې کله دوی وکړو اول په ډېر زیات نعمتونو بیا په اووه کاله الله پاک سختي راوسته دې دومره اوږې شو چې اډوکې به د مردارو خوړل نو دغه حال الله پاک د دې ذکر کړ او بیا الله جل شانه محرمات ذکر کوي چې کوم شیزونه حرام دي دا مه خورئ خنزیر دی مردار دا وینه دا د غیر الله په نوم باندې ذبح او منښت ده او بیا الله جل شانه فرمایي چې تاسو په خپل جبه باندې دروغ مو د ځان حلال او حرام جوړوي داسې مو وایي کوم شیزونه چې حلال له حلال وګڼي کوم چې حرام دي حرام وګڼي او بیا د يهوديانو بعضی شیزونه چې هغه په خپل ځان باندې حرام کړو دا غي د خپل بد اعمال نتیجه واغ ذکر کی بیا په اخر کې الله پاک د توبې ترغیب ذکر کوي نو فرمایي یوم تاتی یاد کاور چې را بشي کل نفس هر یو نفس تجادل عن نفسها دی وجګړ کی د الله په دربار کې د خپل ځان د خلاصي لپاره وتوفى كل نفس ما عملت هم لا يظلمون پر کل شی او نفس بدر د عمل په دی باندې بیس قسم ظلم نشي کولی وضرب الله مثلا الله پاک بیان یو مثال قريتن د یو کلی كانت عاملتن چې دا کلیواله خلق امن باندې مطمئنه اطمینان باندې یاتی رزقها شرات له بو طریق رغدن فراخ من كل مکان دار زینا فكفرت بنعم الله دی کفر کړه الله پاک د نعمتونو د نبی عليه السلام تکذیب وکړو فذاق الله لباس الجوع والخوف پس الله پاک اوس کول دی کلیواله خلق ته عذاب د لوګیو د یری د مسلمانانو بما کان استعون پس د خپل کارونو ولقد جاء رسول منهم فتاخي سراغلي د پیغمبر د دوی د جنس فكذبوا دي تكذيب کو فاخذهم بالعذاب هم ظالمون فسكن ودي العذاب او دي ظالمانو فكلوا مما رزقكم الله پس تاسو خو مسلمانانو چې الله پاک درکې تاسو حلالا حلال طیبا پاک واشکروا نعمت الله تاسو شکر ادا کړئ د الله د نعمتونو ان كنتم اياه تعبدون کچې تاسو خاص د الله عبادت کوئ انما حرم عليكم الميتة یقینا الله پاک حرام کړی پتا سو باندې مردارا والدم وبنا والحم الخنزير وخذ خنزير محل لغير الله او غسزنا چې غیر الله په نوم باندې حلال کړی شي فمن استر غیر باغ ولا عادل پسوک چې مجبور شو دی نبی خاوندا لذت ولا عادل او ډیر خورن کې فإن الله غفور رحیم پس بشک الله پاک بخون کې مهرباني کوي خوراکیو ولا تقول تاسموي لما تصف ألسنتكم الكذبة چې بیان استاسو جبې درو هذا حلال وهذا حرام چې دا حلال دو دا حرام دي لتفتروا د پاره دي چې تاسو ځان نو تړي علی الله الكذب الله پاک باندې درو ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون بشک کسان چې تړي په الله باندې درو دی به اس کرنے کامیابیږي متاع قليل اسمان دا اسباب د ژوند د دنیا دا کم دي ولو عذاب علیم د دوی د پاره په آخرت کې دردناک عذاب دي وعلى الذين هادوا او پاکستان و چغی يهوديانو حرمنا ما قصصنا عليك من قبل من حرام کړی او څه چې بیان کړو پتا باندې وړاندې په سورې انعام کې وما ظلمنا من ظلم نو کړ پدی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون کې دی په خپل ځان باندې ظلم کوونکی ثم ان ربك الذين عملوا السوء بجهالة بیا یقینا صارف آی کسان ته عمل کړي د ګناه په ناپوهه سره ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا بیا توبه وسره پس دیو تو او عمل صحیح شروع کو ان ربک من بعد لغفور رحیم بشک صارف پس د دې خامخا بخون کې مهربان دي
ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا. په مخکې رکوع کې تردید د شرک شو، اوس په دې رکوع کې هم تردید د شرک کیږي. په دې رکوع کې د ابراهیم علیه السلام صفات الله پاک ذکر کوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د ملت ابراهیمی د تابعدارۍ حکم فرمایي، او بیا د بنی اسرائیل حال ذکر کوي چې د خالی ورځ د هغې دپاره د تعظیم د عبادت مقرر کړی شوی وه. بیا نبی علیہ السلام ته الله پاک خپله ذمہداري ذکر کوي چې ته دعوت چلوه، په حکمت سره په ښې طریقې سره نصیحت کوه، او جګړه کوه د مشرکانو سره، اهل باطلو سره په ښې طریقې سره. او که د مشرکانو کافران تا سره یو معامله وکړي د هغې په برابرۍ معامله کوي، که صبر ورسره وکړي او سزا ورته ورنکړي، دا ستا دپاره ډېره بهتره ده. لکه چې کله په غزا د خندق کې احد کې د نبی علیه السلام تر حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه به د تره بدل اخلم، او د ده په بدل کې به او یا کافرانو له مسلې کو قسم وکړو. الله پاک د آیاتون نازل کړ که بدل اخلي یو په یو واخلي، خو که معاف هم کوي ستا دپاره ډېره بهتره ده. همغه شان وشو، نبي علیه السلام قاتلان بیا معاف کړي او د خپل قسم کفاره ورکړه. او بیا الله پاک نبي علیه السلام ته صبر حکم فرمایي، نو فرمایي ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا. یقینا ابراهیم علیه السلام دا په خپله باندې امت قانتا تابعدار لله خاص د الله حنیفا سراسر په هدایت باندې روان. ولم یک من المشرکین، او نو دی د مشرکانو نه، شاکر لانعمه دی شکر وستونکو د نعمتونو د الله. اعتباه الله پاک دی غوره کړو، وهداه الى صراط مستقیم، او الله پاک ورته هدایت کړو د نیغې لارې. وآتینا فی الدنیا حسنه، او موږ ورکړو دي ته په دنیا کې حسنتا توفیق د نیکۍ، نبوت او ښایسته مال اولاد. وانه فی الاخرة من الصالحین، یقینا دی په آخرت کې د نیکانو د جماعت نو. ثم اوحینا الیک، بیا موږ وحی وکړه تا ته پیغمبر علیه السلام ان د دې خبر اتبع ملت ابراهیم حنیفا، چې تابعداري کو د ملت ابراهیم علیه السلام چې سراسر هدایت دي. وما کان من المشرکین، او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، یقینا ګرځول شو د خالی ورځ عزت پاکستان باندې اختلاف کړو د دوی فيه پدې کې چې هغه يهوديان. وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه، او بشک استعرب بخامخه فیصلو کې په مابین د دې کې پر ورځ قیامت فيما كانوا فيه يختلفون، فاسه کې دې په اختلاف کوي. ادع الى سبيل ربك بالحكمه، تدعوت اجر پیغمبر علیہ السلام دین د الله پاک ته بالحکمت په دې قرآن سره، والموعظة الحسنة او په ښایسته نصیحت باندې، وجادلهم بالتي احسن، او بحث وکړه د دوی سره په ښې طریقې سره چې ښایسته وي. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلي، بېشکه ستا رب هغه پوهېږي په هغه چا باندې چې ګمراه شي د لارې د الله نه. هو اعلم، هغه پوهېږي بمن په هغه چا باندې ضل چا گمراه شوان سبیلی د الله پاک د لارې نه. هو اعلم بالمهتدین، او د الله پاک خبیر په هدایت یافته خلکو باندې. وان عاقبتم که چېرې تاسو سزا ورکوئ بدل اخلي، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، پس تاسو بدله ورکړئ په برابرۍ د هغې تاسو ته څنګه درکړی شو. ولئن صبرتم که چېرې تاسو صبر وکړئ د خپلې بدلې نه، لهو خیر للصابرین، خامخا دا خیر ده، دا بهتر ده صبر کوونکو دپاره. واصبر، ته صبر کو پیغمبر علیه السلام. وما صبرک الا بالله، او نشته صبر ستا مگر په توفیق د الله. ولا تحزن عليهم، او ته مخ پکېږه د کافرانو په ایمان نه راوړلو باندې. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، او ته مه کېږه
تمکوا په خپل سینه کې تنګي مما لا سن يمكرون چې دوی کوي یعنی دا کافران چې کما ستا خلاف تدابیر کې پدې باندې تخپل سینه متنګوا ان الله مع الذين اتقوا بشک الله پاک دا کسانو سره دي چې متقیان دي والذین وکسانو سره محسنون چې دوی نیکان دي الله جل شانو د نیکانو ملګری دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین